بسم الله الرحمن الرحیم. باب فی التوبه. باب دې په بیان د توبې کې. توبه څه ته وایي؟ نو توبه په معنا د رجوع سره راځي او په معنا لوټ نه واپس کېدل. او توبه ته توبه ځکه وایي چې انسان هم ګناه پرېږدي او نافرمانی پرېږدي او فرمانبردارۍ طرف ته راوګرځي، نو ځکه ورته توبه وایي. اوس د توبې تعریف یا په توبې باره کې علما وایي چې امام نووي رحمت الله علیه د علماو خبره کوي چې قال العلماء، ویل دي علماو چې التوبه واجبه من كل ذنب. التوبه توبه چې ده واجبه ده، لازم ده، من كل ذنب ده هر ګناه نه، یعنی د هر ګناه نه توبه وستل لازم دي چې یو سړی ګناه نه وکي او توبه وباس. فإن كانت المعصية، پس کچریوی دا گناه بین العبد و بین الله تعالی، په مابین د بنده او په مابین د الله تعالی کې، یعنی یو انسان گناه وکړو او هغه گناه داسې گناه وکړو چې هغه د الله نافرمانی وکړه، د الله نافرمانی و، نو بیا په دې مابین کې چې داسې گناه وکړي او ولا تتعلق بحق ادمیین، او دا متعلق نو په حق د یو سړي پوري، د یو سړي حق نو، خو صرف دا د الله په حق کې کمی وکړو، نو بیا فلها ثلاثه شروط، بیا د دې لپاره درې شرایط دي. یعنی یو سړی د الله نه فرمانی وکړه، ګناه وکړو، په احکاماتو د الله کې نه فرمانی وکړه، نو دا غي د لپاره بیا درې شرطونه دي. یو شرط دا د احدها، یو د هغه شرایطونه دا دی اي يقلع، دا چې منشي عن المعصيه د ګناه نه. اولنې شرط دا دی یو سړی ګناه وکړو نو دی به د ګناه نه منشي، چې حزم بو کې چې زب بیا د ګناه نه کوم د دینه به منشي. والثاني، دویم دا دی د غدریو شرطونو نه دویم شرط ايندما، دا چې ستومان بشي علی فعلها، پکولو د دغه ګناه باندې چې کوم ګناه د کړي، دویم بستومانی وکي چې ستومانه بشي پاغه باندې. والثالث، او دریم ايعزم، دا چې قصد وکي الله يعود الیها، الله دا چې نبا يعود واپس کیږي الیها دغه ګناه ته ابدا همیشه، دا قصد او اراده وکي چې هیڅ کله به بیا د ګناه ته نه واپس کیږي. نو لنډه خبره چې یو کس د الله تعالی نه فرمانی وکي او ګناه وکي، دا غي څو شرطونه شو؟ درې شرطونه شو. یو دا چې دغه ګناه نه ومنه شي، دویم دا چې دغه ګناه باندې بخپیمانتیا وکي په چې کم ګناه کړي، دریم دا چې قصد وکي چې زما دی ګناه ته نه واپس کیږم، دا توبه ده، بیا به د توبه اختیاري. نو فإن فقد، پس کچرین ورک شو یا ختم شو احد الثلاثه، یو د دریو شرطونو نه، لم تصح توبته، نو بیا صحیح نه ده توبه. امام نووي رحمت الله علیه دا خبره کوي چې بیا دا توبه صحیح نه ده. ولې صحیح نه ده؟ چې ځکه یو شرط پکې ورک شو، او چې یو شرط ورک شو نو یعنی یا به ته د ګناه نه منع کیږي، نو چې د ګناه نه منع کیږي او خپېمانتیا په اختیاري او قصد هم کې چې زب بیا دې ته نه نږدې کوم نه منع کیږي، دا اوس توبړت غونډه کې زب لکه ګناه کوم بیا به هم کوم. دویم چې خپېمانتیا په نه اختیاري، نه ته په دې ګناه بیا خوشاله راضي کنه، نه چې راضي نو بیا ست توبه نشو، یا چې ته خپېمانه هم او دغه رنګ منه هم شي، خدا قصد نه کې چې اوس منه شم خو بیا به کوم، نو بیا هم توبه نشو. نو توبه کې به دا درې شرطونه موجودي، چې دا درې شرطونه موجود نو دا توبه ده. هر سړی نه چې ګناه وشي نو دا بکی. و ان كانت المعصيه، او کچریو دا ګناه تتعلق بادمی، چې تعلق نسی په یو سړی پوري، یعنی د یو شخص د یو انسان ګناه دغه حق وي، نو فشروطها اربعه، نو بیا پس د دې سلور شرطونه، فشروط په شرایط د دې اربعه سلور دي، سلور شرایط دي بیا د دې. هذه الثلاثه، درې دادی چې دا مخکې ذکر شو چې یو سره چې ګناه نه ومنه شي، خپېمانتیا به اختیار کی، دریم دا چې قصب وکړي چې واپس په دې ګناه ته نه واپس کیږي، نو درې دا شرایط دي. او څلورم شرط دا دی چې وان يبرأ من حق صاحبه، وان يبرأ چې دا بیزاره بشي من حق د حق صاحب هذا صاحب خپلنا، نو اوس دا بیزاره کېدل چې دینه دا به خالی نه، دا حق چې دی دا به راوړي هغه سړی ته به لکه دغه نه وس بیزاری اختیاري. نو پاره کې یو دا دی فإن كانت مالا،
کچری و دا حق چې د وهله مال ته والو دوکي وسره کړو په دوکي ته مال والی یا او نحوه یا په شان د مال وی سامان ته غستې چې داغي واپس کول کې دی شي مال له پیسې ته والی دی پیسې دی واپس کی یا دغه رنګ څه شی ته والی دغه شی نو رده واپس بکی دلره الیه دغه مالک ته چې د چانه والی نو معلومه شو چې سلورم شرط اده د توبه چې کله یو شی د وهله حق وهله نو هغه حق به واپس کی چې واپس کېدو والی و ان كانت کچری دا ودا حد قذفین چې حد قذف یعنی دروغ پورې جوړ کړو چې داغه واپس نشي کېدی لکه مال نه دی یا یو شی نه دی چې داغه عوض ورکی یا غشي واپس کی هغه شی عین نشته داغه مثل نشته لکه دروغ جوړ کړو کنزلی ولګول ونحو او یا په شان د دې باندې لکه یو سړی پورې چا دروغ جوړ کړو یا کنزل وکړو نو داسې قسمه حرکات چې وکړو نو داسې داغه به بیا چل کی نو مکنه زیب ورکی هغه لره منه د دینه دته به زی ورکی چې ما تا پورې دا خبره کړل نه کنزل چې تا ما حد قذف لګول چې کنزل دا تهمت ته نو دا پلان کې چې تا کنزل کړو نو دته به دا زی ورکی چې دا دی وقې کړو دا حد قذف نه دی نه جهاد قذف نشو نو بیا د حد قذف نه به وباسي او کدا سينو نو بیا حد قذف او طلب عفوه او طلب کی معافی ددنه معافی وتی غوړی ما غلطی کړې ده ګناه مې کړې اوس ما ته معاف کا و ان كانت غیبت استحله او کچریو په پټه د باندې چې حلال ګڼل دلره منه دنه نو یجب نو واجب د ایتوب دا چې توبه وباسي من جميع الذنوب د ټولو ګناهونو نه د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي فإن تاب من بعضها پس کچری توبه وسته د بعضی د دې ګناهونو نو صحت توبته نو صحیح د توبه عند اهل الحق پنځ د اهل حق باندې چې د کم بعضی نو بعضی چې بعضی ګناهونه نو بعضی توبه چې بعضی ګناهونه مې کوم کړی دي الله دا ماته معاف کړي نه باندې شو د توبه صحیح ده بس دغه بعد بعض اهل من ذلك الذنب د دغه ګناهونه چې د کوم ګناهونه د توبه وسته وبقي عليه او باقی په د باندې الباقي باقی دي او باقی ګناهونه په د باقی دي هغه توبه نه دی وسته نه دی وجنه موږ چې توبه کو استغفار کو الله پاک زمونږ ورستنی او مخکینی ګناهونه معاف کړي که ښکار دي او کپټ دي هغه ټول زمونږ ګناهونه معاف کړي وقد تظاهرت دلائل الكتاب او په تحقیق سره ظاهر شو دي دلائل د کتاب او سنت او د سنت او اجماع الامه او د اجماع الامه على وجوب التوبه په لزوم د توبه باندې یعنی دلائل د کتاب د سنت د حدیثو سنت نه مراد حدیث دي او اجماع الامه اغه نه مراد صحابه دي چې د صحابه او اجماع یا د امت د اجماع په وجوب د توبه باندې راغلي دي چې اولنې صدا اولنې دلیل هغه د کتاب نبوي کتاب نه اولنې دلیل څه دی چې قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتوبوا او تاسو توبو بس الى الله الله پاک ته جميعا ټول پټول باندې ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیابی بیا مومئ نو آیت کریمه مطلب دا دی چې الله تعالی اوامر او نواهی چې څومره دي پاره کې کوتاهی او کمې راتلې شي کمې کې دي چې د مکمل سوق نشي ادا کوله نو د دې وجنه انسان لپاره دي چې دی توبه وباسي یو نیک کار هم د وکړه پکار د چې توبه وباسي لکه تاسو ګورئ تبلیغیان حضرات هغه د گشت نه چې راځي نو واپس په استغفار سره راځي استغفار سره ذکر راځي چې کېدې شي کمې شوی او که کمې نه شي نو کما حقه خو موږ هغه دغه نشو ادا کولای نو چې کما حقه نشو ادا کولای نو پاغه باندې به توبه او استغفار کو یا دویمه معنا ده چې موږ به توبه وباسو دې د پاره چې توبه یو مستقل عبادت ته نبی علی السلام کړی دی ځکه نبی علی السلام د ګناهونو معصوم هغه به ګناه راغ نه کېده بیا هم هغه توبه کړی ده بل آیات ته چې وقال الله تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیه تاسو طلب د بخنی وکړئ د رب خپلنا او بیا توبه وباسئ دغه الله ته نو توبه ویل کېږي رجوع د زړه کول او دغه ویل کېږي استغفار هغه رجوع په جبه سره کول په زړه سره واپس کېدل دې ته توبه وای او په جبه سره رجوع کول په خله سره اقرار کول دې ته سوی استغفار ویل کېږي نو استغفار کول نو یا خدا آیات چې دینو خاص دي چې مراد ترنه شرک او کفر دي چې د شرک نه ته دغه وکا واپس شه
طلب د بخنه د شرک وکا او بیا چې نور ګناونه کیږي هغه نه توبه وباسه. او عام مفسرین وایي چې نه د دینه معنا هر قسمه ګناه دی چې هر یو ګناه دی دغه نه ورسته ته استغفار کوه او رجوع کوه نو توبه ماته استوي چې د توبې دغه طریقه ده چې دغه شرایط پکې موجودي کله انسان سره سلور دی او کله دغه سره د الله د حق سره درې دي دغه شرایط په موجودي چې دغه شرایط موجود شو نو بیا دغه شرایط نه ورسته بیا بسو کې استغفار وکي په پیمانتیا وکي. وقال الله تعالی بل آیات راوړي د توبې بارکه چې یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اے مؤمنانو توبو تاسو توبه وباسئ الله الله پاک ته توبه نصوحه په اخلاص سره توبه په اخلاص سره توبه وباسئ د اخلاص توبه وباسئ الله تعالی ته نو د اخلاص توبه صدا حسن بصری رحمت الله علیه وی توبه نصوحه ویل شي د خپل تیر شوی عمل باندې ندامت کول خپېمانتیا کول او د هغه ګناه طرف ته په د واپس کېدلو نه پخته عزم کول چې موږ به دغه طبيعه سکیو نو واپس کیږو دې ته به نو واپس کیږو. او حضرت کلبی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې توبه النصوح دې ته ویل کیږي چې په جواب باندې استغفار وي په زړه باندې خپېمانتیا وي او د ټولو اعضاء باندې سوي نیت کولی چې موږ بیا د ګناه طرف ته نو واپس کیږو. نو توبه النصوح نه دغه مراد ده. حدیث